د ډي ایچ او مردان ډاکټر محمد شعیب په خصوصي تعاون سره رستم ټایپ ډي هسپتال کې د الشفا آی ټرست لخوا فری آی کیمپ تابع شوی وه چې پکې 1100 د سترګو مریضانو چیک اپ وکړی شو. په دې کې په سوونو مریضانو ته فری دوايانې او د نظر چشمې هم ورکړل شوې. د رستم ټایپ ډي هسپتال ام اس ډاکټر شاهنواز خان په نگرانۍ کې منیجمنت سټاف او نور ټولې عملې د فری آی کیمپ ښه انتظامات کړي وو، کم کې چې زه یو لس په ډیر اسانۍ سره د خپل نظر چیک اپ وکړو. د فری آی کیمپ په هکله ام اس ټایپ ډي هسپتال رستم ډاکټر شاهنواز خان خپل تاثرات رستم نیوز ته صدارنګ بیان کړل. زه ډاکټر شاهنواز ام اس ټایپ ډي هاسپټل رستم د خپل ډي ایچ او ډاکټر محمد شعیب خان ډیر مشکور یو چې دای په تعاون سره زموږ په هسپتال کې د آی دا کیمپ منعقد شو او کامیابی سره ترسره شو. دې کې زه د شفا آی ټرست ندیم صاحب او مسعود صاحب او د ای پوره ټیم ته مبارکباد ورکوم او د ای د تعاون مشکور یم چې هغوی رالل او پروفیشنلی ټول د ای پیشنټ ټریټ کړل او د رستم عوامو ته برپور کمیونټي سروسز پرووایډ کړل. بل زه د سکیورټي حوالې سره د تانې د تحصیل رستم تانې اس ایچ او داود خان ډیر مشکور یم چې هغوی موږ ته ډیر احسن طریقې سره سکیورټي انتظامات وکړل او شکر الحمدلله داسې سکیورټي مس منیجمنټ مخې ته رانغی. بل زه د خپل هاسپتال د عملې او د منیجمنټ ټیم ډیر مشکور یم چې هغوی ډیر احسن طریقې سره خپل ډیوټي پرفارم کړه. په دې کیمپ کې 1100 پیشنټس وکتلی شو. دې کې ریشو میل فیمیل د زنانو نارینو ریشو یو شانتې وه او دې کې مختلف سروسز پرووایډ کړي شو. هغې کې ګلاسز هم وو، هغې کې میډیسن هم وو او چاته چې د سرجري ضرورت و نو هغوی سرجري دپاره هغوی ورته ارینجمنټ وکړو او انشاءالله د هغوی به نیر فیوچر کې چې بل کم سرجیکل کیمپ د شفا آی ټرست لګي هغې کې به هغوی فیسیلیټیټ کېږي. زما بل د تحصیل رستم عوامو ته یو بل میسیج دی، یو خبرداری ورکوم چې کم خلک دلته کې د څه د وجې کیمپ ته رونه رسېدل او معاینه ونه شوه نو د هغوی دپاره دا یو میسیج دی چې ډیر زر به انشاءالله په 5 سپتمبر باندې په لو ډیری آر ایس سی کې یو بل د شفا آی ټرست ټیم راځي، هغوی به کیمپ کوي نو تاسو مهرباني وکړئ چې هلته لاړ شئ او هلته نه مستفید شئ. ام اس ټایپ ډي هسپتال ډاکټر شاهنواز خان وایي چې وخت په وخت په د ډي ایچ او مردان ډاکټر محمد شعیب په مرسته د نور فری میډیکل کیمپ تابعیګانې هم کوو. د کیمرا ټیم سره عمیر خاکسار، رستم نیوز، مردان.